څلورمه مسله آصف بھائی تاسو وایي چې دلته ډېر زیات غیر مقامي افراد راغلي دي جی. مونږ هم دې کلي کې واړه لوي شو جی. اول خو دلته ډېر محدود خلک به وو، یو بل به مو پېژانده، یو بل سره تعلق هغه به وو. خو اوس هم زه اکثر چې دی خپل مور سره یا خپل رشته دارانو سره یا خپل روریانو سره زه دا خبره کوم چې بهر نه ډېر زیات خلک راغه، او دا بهر نه چې کم خلک راغلي دي دا مختلف علاقو نه راغلي دي، د دې بیکګراوند وغیره مونږ له پته ني. دې سلسله کې حکومت یو قانون پاس کړی دی، هغې له کرایداران اکټ وایي. دې کې عموما چې کم دا بهر نه خلک راغلي که هغه کرایداري په نسبت راغلي نو له هغې اندراج چې دی هغه ډېر زیات د ضروري دی، چونکې مالک مکانان چې یا فروخت کننده هغه هم زموږ له کلي خلک دي، نو هغې له پکار دي چې 3/10 یو اکټ دی کرایداران اکټ، د دې په تحت چې دی د دې اندراج لازمن وکړي. چې دا تاسو د دې اندراج نه کوئ خو دا تاسو یو قسم غیر قانوني کار کوئ. بل د دې چې دی 3/10 کرایداران اکټ کې چې دی تاسو له چې دی هغه کنوکشن کې جیل هم کیدی شي او فاین هم کیدی شي. نو زه وایم چې بې عزتۍ نه بچ کېدو لپاره بهتره دا دی چې دا کم کرایداران بهر نه راځي یا غیر مقامي افراد چې راځي تاسو د دې چې دی باقاعده اندراج پولیس سره کرایداران او رجسټر کړو. آصف بھائی دا پنځمه مسله دا هم ډېره اهم مسله ده د تاسو راوچته که چې دلته چې دی بټاخوش چې دی هغه ډېر زیات دي او آلودګي ډېره غټه مسله ده جي. بالکل جی ډېره زیاته مسله ده او دا تاسو دین هم اندازه لګولی شئ چې تاسو نن هم خپل موبایل کې له پېښور ټمپریچر وګورئ او له پیرپي ټمپریچر وګورئ او یا له نوشهره یو بل علاقې ټمپریچر وګورئ، نو هغې کې کم از کم 1 to 2 ډګري سنټیګریډ چې دی تاسو له فرق به محسوس شي. نو دا لوګۍ د وجې چې دی زموږ د دې پیرپي چې دی اوورال ماحول هم چې دی هغه ډېر زیات تباه شوی دی او دې کې ډېر اهم رول چې دی د چې کم ایلیګل بټاخوش دي چې کم دواړو طرف له دي زموږ له کلي هغه ډېر غټ رول دی. دې سلسله کې سرکار طرفه انوایرمنټل پروټیکشن اکټ په نوم چې دی یو قانون چې دی هغه لاګو دی. بټاخوشت له پکار دي چې دی NOC علي، بغیر NOC چې کم بټاخوشت کار کوي هغه ایلیګل دی او دې سلسله کې کمیونټي نه یو قسم روچت شي هغه اینی ټایم چې دی DC لم کمپلینټ کولی شي او دې نه علاوه انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسي هغې لم دا چې دی کمپلینټ کولی شي. دویمه مسله دا ده چې زموږ کلي کې به مخکې چې دی بوټي ډېر زیات وو جي، اونې به ډېرې زیاتې وې، شنه چې دی هغه به ډېر زیات اوس ورځ تر ورځه چې دی پټي چې دي هغه کورونو کې کنورټ کیږي، بوټي ورځ تر ورځه کمیږي، نو د دې د وجې هم چې دی ماحول باندې ډېر یو غټ اثر پرېوځي. تاسو اکثر ګورئ زموږ کلي والا وایي چې ډېره زیاته ګرمي ده، خو ګرمي وجوهات کې دا ډیفارسټیشن چې دی دا هم یو ډېره غټه اهم مسله ده. درېیمه عمدې سلسله کې دا مسله ده چې زموږ له کلي آبادي ډېره زیاته سیوا شوې ده. زه دا دې له چونکې لیټل انګلینډ ویلی شي او ټول خلک چې دی هغه اوس دې طرف لا کوشش کوي چې پیرپیایي کې چې دی ځان له ځای آباد کړي، یو استوګنه جوړه کړي. نو زموږ پاپولیشن چې دی هغه ډېر زیات سیوا شوی دی، دې باره کې هم چې دی موږ له سوچ ډېره شکریه. خیر کې آصف بھائی زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو دومره اهم مسایل چې دی هغه ډسکشن کې راوسته. زه د دې خاورې بچی یم، زما نه چې څومره کېږي هغه به زه کوم انشاءالله بحیثیت د دې خاورې بچی، بحیثیت اډیشنل ډپټي کمشنر. زه چې څومره مدد کولی شم د کلي سره، څومره منډه تړولی شم، نو زه هر ټایم تابعدار یم جي.